السلام علیکم درنو خوګو قدرمندو کتونکو زه ما دوا خان جانان او دا وخت موجود یو په کیپټن وقاص شهید کرکټ سټیډیم سپورت کمپلیکس کې چرته چې درې ورځنۍ سپورت میله یا ثقافتي میله روانه ده او په دغه میلې په سلسله کې دا وخت پروګرامونو باقاعده آغاز شوی دی او دا وخت د کبډای میچ شروع دی. دلته سره مختلف کسان دي د هغې نه به پوښتنې کوو دغه حوالې سره د میله کې څه اکټیویټیز روان دي دغه شاته پروګرامونه تاسو چې اینه د کبډای میچ روان دی د دې په حوالې سره وروستو پکې د ثقافتي پروګرامونه هم دي پکې مشاعره هم ده او په دغه حوالې سره د دې کسانو مو لاړ هغې سره به هم خبرې کوو. زما نوم غالب خان دی د دې تحصیل مندړ د سورا کلي اوسېدونکی یم او نن موږ راغلي یو دا ثقافتي پروګرام دی او یو ایونټ ډېر ښکلی او دا تقریبا د دې نه مخکې دا ایونټ چې و نو دا په درمایي هلته یو فیسټیول و هغې کې هم منعقد شوی و په هغې کې هم ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه درانه عزتدار خلک وله راغلي او سرکاري عمله وه ګلوکارانو نو دا زمونږ خپل دا د ټیمه مندړ د طرف نه د تحصیل ناظم د طرف نه دلته کې موږ یو پروګرام جوړ کړو او زمونږ غرض هم دا و چې دا خلک دلته کې د ماشومان چې څومره دي لوبې وکړي انجوای وکړي دلته کې ورته مختلف قسم ځایان لګېدلي دي د لوبو دپاره د ماشومانو دپاره دې کې زمونږ اهم دغه دا دی چې زمونږ کوم د مندړ چې کوم ثقافت دی هغه خلک ویني چې زمونږ زمینداري څنګه ده کاشکاري خو څنګه ده د دې نه علاوه زمونږ حجره څنګه ده او زمونږ کیل کود څه دی زمونږ مشهور لبې څه دي نو زمونږ د مندړ په سطح خو دلته چې زمونږ مین چې کوم شیز دی نو هغه زمونږ کیل دی او کبډي زمونږ ډېره مشهوره دا که تاسو ما هم کوو چې کبډي تقریبا په بونیر کې بل څه ځای کې نه کېږي دلته کېږي د دې څه بیک ګراوند دی او تاسو ته دغه څه معلومات دي تر دا نو زه خو چې تقریبا د 1998 نواله تر دې وخته پورې تقریبا زه چې نه مونږ کبډي کیل ډېر په شوق ګورم او زه په ذات خود هم پلیئر وم جی او تقریبا دا کیل شروع شوی دی د کوګا او د سورا ترمنځ د لوبو چې دا د سورا ټیم او د کوګا ټیم دا ډېر مضبوط ترین ټیمان او دا وخت نه مونږ ګورو اداغه د وجې زمونږ په دې ټول ضلع بونیر کې دا کیل ډېر مشهور شو جی او موږ ټول خلکو له دعوت ورکو د دې ایریا د بونیر چې څوره خلک ته بار خلک څوره مونږ نه نو موږ له دعوت ورکو چې راشه زموږ د ایریا وینه دا پرمن ایریا دا د خپل ایریا دا د دې ثقافتونه وینه د دې پروګرامونه وینه زما یقین دی چې دا موږ خلکو ته میسج ورکو چې دا زموږ د تحصیل مندړ چې دی نه دا د امن ځای دی او موږ دلته د امن غواړو او د امن په نسبت سره موږ دا پروګرامونه کوو. ډېر شکریہ. السلام علیکم جی د ټول مخکې راته دا ووایئ ستاسو نوم او تاسو د کوم ځای او بیا راته دا ووایئ چې دا دومره رونق څه دپاره جوړ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو دوا خان جانان صاحب تاسو ته دلته په راتګ باندې او په دې میله کې په شرکت باندې او د دې په ښه پبلیسټي باندې او خاص کر زموږ د حجرې ته چې راغلی او د حجره کلچر مو خو مخې ته وښو دنیا ته مو ښوونو په دې باندې ستاسو ډېره زیاته شکریه ده. دا پروګرام خو چې دی دا ثقافتي میله ده زموږ او دا زموږ د تحصیل مندړ چې کوم چیرمین صاحب دی او د دې کونسل چې نور معزز اراکین دي ټیمو صاحب او اسسټنټ کمشنر صاحب او دا نور انتظامیه چې ده نو د هغې په اشتراک باندې دا یو دلته دا د دې ځای د دې خلکو دپاره یو تفریح دپاره چې زموږ دا مندړ چې دی دا خوره چې دا چې په هر لحاظ سره ډېره یو تاریخي او صحتمند خاوره ده
لکه مثال په تور خو موږ د امبېلې جنگ وګورو د شنته کته ستاسو مابند چې دی یا مجاهدینو کوم دغه چې دی دا ټول تاریخونه دلته چې دي نو دا خوره چې دا دلته قدرتي دغه مشته ښکلا مشته دلته هغه ټوریزم چې دی په هر لیول باندې چې موږ وګورو نه پکې شته نو د دې ثقافتي میلې د ټولو نه زیات هغه دغه چې د دې مندن دغه اړخونه دنیا ته وښولي شي دا یو پرامن او ښکلې علاقه ده چې دا خلک دلته راشي او د دې د ښکلا نه مزه واخلي. د دې نه علاوه سرګرمۍ پکې څه دي؟ د دې نه علاوه د واخان جانان به دلته دا روایتي ګیمونه چې زمونږ کوم دي لکه کبډي شوه دا یو داسې ګیم دی چې دا د پښتنو ګیم او دا په رکېدو باندې د مقصد دا دلته اوس داسې خاص نه کېږي نو موږ وایو چې دا ګیم دی پکې هغه میچ شروع دی تاسو پکې کراوډ ولیدو ګڼه پکې ولیده دغه شانتې دلته رسکشي دا د پښتنو خو دغه ګیم دی هغې میچ وختي وشو ډېر زیات پکې خلکو شرکت وکړو دغه شانتې اټې ورته موږ وایو یا سخې ورته موږ وایو دا هم زموږ د پښتو ثقافت یو ثقافتي ګیم دی او روایتي ګیم دی. د دغه نه علاوه مشاعره ده پکې دغه شانتې د وړو د انټرټینمنټ لپاره پکې دا جولي مولی دي او دغه شانتې د سکول د ماشومانو د انکریج کېدو لپاره هم په سټیج باندې مختلف پروګرامونه دي چې څومره ماشومان دي کو هغه د سکولونو دي کو هغه د کالجونو دي کو هغه د یونیورسټو دي یا هسې داسې یو تکړه ماشوم دی چې هغه د سکول نه دی هغه ته مونږ دا اوفن دغه سټیج دی او تغییرات لی شي او خپل پرفارمنس دلته کولی شي. د دې نه علاوه دلته چې زمونږ څومره سټوډنټس دي په میټریک لیول باندې یا د اف ای سی په لیول باندې د هغې د انکریج کېدو لپاره هغې دپاره اعزازي شیلډز دي. کم پلاس کې چې ما کم لوښی نیسلی نو دې ته به اوږ هم ویلی شو خلک ورته اوس خانک وایي په دې به پیمانه هم کېده د غنمو او د جوارو او اوړه به پکې هم اخلی کېده دا بلکل د پیور لرګي نه د یو لرګي نه جوړ دی په دې کې چې دی نو دغه نشته پیوند پکې نشته د مشرانو د وخت دا شیزونه چې دی نو عام طور به دا پیمانې دپاره استعمالېدل عام طور به د پیمانې دپاره Bye.